بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټ، زما نوم آصف اقبال دی او نن مونږه د مایکروسافت ورډ سیریز شروع کوو چې مایکروسافت ورډ کې مونږ کار څنګه کوو. نو د ټول نه مخکې خو زه مایکروسافت ورډ سټارټ کوم، بیا به وګورو چې استعمالیږي څه دپاره او څه په کار راځي. دا ما په سټارټ منیو کې کلیک کړو، دا ما سره وینډو 10 ده. په وینډو 10 کې ډایرکټ ما ټایپینګ شروع کو او زه دلته ولیکم ورډ. نو دا مونږ سره 2016 ورجن دی، په دې انټر کم نو دا مونږ سره ورډ کلو شو. دا د دې د کلاولو یو طریقه ده. بیا دا ما دلته نه کلوز کو او اوس زه د کیبورډ نه په وینډو کی باندې ګوتږدم او آر پرس کوم، مطلب وین کی پلس آر چې زه یو ځای پرس کم نو ما ته دا رن مینیو مخې ته رالو او په دې کې زه ولیکم وین ورډ. اوس چې کله زه وین ورډ انټر کم نو هم ما ته ورډ کولاویږي. او بله طریقه دا ده چې زه په بیا اگین سټارټ منیو ته راشم او آل ایپس ته لاړ شم. په آل ایپس کې زه دا ای پرس کم او چونکې ورډ ډبلیو نه شروع کېږي زه به ډبلیو پرس کم او بیا موږ سره دا لیکلی دی ورډ، په دې باندې زه کلیک کم نو دا به ورډ کلو کی. دا ټول د ورډ کلاولو طریقې دي. اوس په دې کې دې سیستم مونږ واپس بیا راځو انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې. فلحال زه بلینک ډاکومنټ اخلم، باقي دلته څه دي دې باره کې به ډیټیل ډسکشن کوو. بلینک ډاکومنټ ما کلیک کو، ماته یو بلینک ډاکومنټ راکو. اوس د دې ټول نه لومبۍ خبره خو دا ده چې ورډ مونږ استعمالو سله. نو ورډ مونږ دې دپاره استعمالو چې څه میمو لیکو یا ایسے لیکو یا لیټر لیکو یا اپلیکیشن وغیرہ لیکو یا څه ډیټیل لیکو، نوټس لیکو، تیسس لیکو. نو یا دې علاوه په آفیسس کې ډېر کافي یوز دی، نو دا مونږ دې دپاره استعمالو. اوس ورپسې نیکسٹ د ورډ چې کوم انوایرمنټ دی لږ په دې باندې ډسکشن کوم. دی بالکل دا ټاپ چې کوم مونږ سره بلو لاین دی دې ته مونږ وایو ټایټل بار. په دې چې زمونږ د ورډ څه نوم وي، موجوده وخت کې څه نوم نشته نو ډاکومنټ 1 راغلی دی، دا مایکروسافت ورډ په خپله ورکوي او که زه څه نوم ورکم دلته به هغه نوم اپیر شي. بیا د دې بالکل ایکسټریم لیفټ باندې مونږ سره یو 3 آیکنز پراته دي. دې ځای نه دې سټارټ نه دې ځای ته مونږ وایو کویک ایکسس ټول بار. په دې به انشاءالله نیکسٹ بیا ډسکشن کوو. بیا دې ځای نه دا مونږ سره کلوز، منیمایز او میکسیمایز بټن دی په ایکسټریم رایټ باندې. د هغې نه ښکته مونږ سره دې ته وایي ریبن. دا ټول مونږ سره یو ریبن دی، د دې ځای نه سټارټ شوی دی تر دې ځای پورې دی. د دې نه علاوه دا ټول مونږ سره چې کوم دا هایلایټډ دی دا ریبن دی. په یو ریبن کې دننه بیا دننه ټیبز دي، دا هوم ټیب دی، دا انسرټ ټیب دی، دا ډیزاین او داسې ورپسې ټیبز راغلی دي. دا بیسک ټیبز دي. دې ټیبز نه علاوه هم ټیب راتلی شي، هغه به انشاءالله بیا ګورو. او هغه ټیب ته وایي چې کوم یو سپیسیفیک ایمیج سره راشي یا سپیسیفیک پراپرټي سره راځي نو هغې ته مونږ کنټیکسچوال ټیب وایو. موجوده وخت کې نشته مونږ سره چونکې داسې یونیک څه شته نه، نو په دې وجه هغه نه اپیر کېږي. د هغې نه بعد بیا ټیبس کې دننه مونږ سره ګروپس، دا ورټیکل لاین چې کوم ښکاري او دې ځای نه دا ورټیکل لاین چې کوم ښکاري دې مینس کې دا یو ګروپ دی. د دې ګروپ نوم دی فونټ، داسې دې ګروپ نوم دی کلپ بورډ، پیراګراف وغیره، دا ګروپس دي. په دې ګروپس کې دننه دا چې کوم یو دننه کوم مونږ یو انسټرکشن فالو کوو نو دې ته کمانډ یا انسټرکشن وایي. دا یو کمانډ دی یا دې کې بیا ملټیپل کمانډز هم شته یو کې، مثال په طور په دې کې، خو خیر فلحال جرنل مونږ دې ته کمانډز وایو. دا کمانډز دي. نو دا مونږ سره د دې ټاپ سایډ شو. اوس د دې نه بعد راځو دې ځای کې مونږ سره رولري. بای ډیفالټ چې کله تاسو ورډ کلو کې نو هغه به نه شو کوي، هغه یې شو کول لپاره په ویو باندې به کلیک کې او دې رولر باندې به کلیک کې نو دا دې مونږ سره دلته هم رولر راغی او په دې ایکسټریم لیفټ باندې هم رولر راغی. دې رولر ته مونږ وایو هاریزنټل رولر او دې رولر ته مونږ وایو ورټیکل رولر. په دې رولر کې چې کوم ګری ایریا دی دا یو انچ دلته یا د یو انچ دلته، دا مونږ سره مارجن دی، دا د دې ټکسټ مارجن ښیي
چې کوم ټیکسټ مونږ دلته لیکو د پیج مارجن دی دغه شان ایکسټریم رایټ باندې او دغه شان په باټم باندې هم شته. ښه د هغې نه علاوه که مونږ رایټ ته راشو نو دا مونږ سره دی د دې ځای نه دې سټارټ نه دې ځای پورې ته مونږ وایو سکرول بار او دې د پاسه چې کوم څه سلایډینګ کوي ښکته بره کېږي نو پیج اپ اینډ ډاون کوي نو دې ته مونږ وایو سکرول باکس. دا سکرول باکس دی. ښه دغه شان یو سکرول بار بل هم راځي که چېرې مونږ دا زوم کو دا خپل پیج نو دا فول زوم شي نو یو دا سکرول بار ښکته راغی او د پاسه پې اکه شان سکرول باکس هم راغی چې دا لیفت رایټ ته مونږ موقعي او دغه ټاپ باټم دې ته ورټیکل سکرول بار وایي چې کوم د دې ځای نه سټارټ دې ځای پورې او دې ته هاریزنټل سکرول بار وایي دا مونږ سره په باټم کې دی او د دې نه ښکته دا مونږ سره سټیټس بار دی. دا سټیټس بار به د زمونږ د ټوټل ډاکومنټس چې د هغې سټیټسټکس مونږ له راکوي او دې خوا دا مونږ سره دی زوم بار په دې باندې که مونږ ځان ته ټیکسټ زوم کوو یا مینیمایز کوو نو کولی شو. مونږ وایو چېرې د ټیکسټ فانټ سایز یي هغه نه چینج کېږي او مونږ ته لیکل غټ ښکاري نو دا مونږ د دې ځای نه ښه په اسانه کولی شو. ښه دا د چونکې لومبی لیکچر دی په دې وجه زه د دې څومره ډېر ډیټیل کې نه ځم وخت سره سره به انشاءالله هر یو څیز مکمل ایکسپلین کوم. دا د ورډ کولولو طریقه شوه. بیا که ورډ مونږ کلوز کوو نو څنګه بیا کوو. اوس د کلوز کولو دوه طریقې دي او ورډ کلوز کول یې هم دوه یا د مایکروسافټ چې څونه پروډکټس دي د دوه میتھډ دي. یو مونږ سره دی چې مونږ وایو چې دا کوم سافټویر ورډ کولو دی دا د سافټویر په کولو پاتې شي او صرف دا چې کوم موجوده ډاکومنټ ون فایل دا دې بند شي. نو د دې دپاره مونږ سره دا راځي کنټرول ډبلیو. کنټرول ډبلیو د کیبورډ شارټ کټ دی. ورډ سافټویر کلو پاتې شو صرف هغه ډاکومنټ ته کلوز شو چې کوم مونږ کلو کړو او بله طریقه دا دی که مونږ وایو چېرې مونږ دا ډاکومنټ هم کلوز شي او دا ورډ هم کلوز شي دا سافټویر نو بیا د دې مونږ سره طریقه کار دی الټ F4 مونږ پریس کو دا به دواړه کلوز شي. اوس دا مې ورډ دوباره کلو کو او دې پیرې د دې زه تاسو ته دلته خیم چې دا مونږ دلته دا فایل منیو ته راشئ او که مونږ دلته نه کلوز وو نو موجوده ډاکومنټ په صرف کلوز کیږي. د کلوز دپاره ما تاسو ته کیبورډ شارټ کټ ووایي کنټرول ډبلیو او بیا د هغې نه بعد که فار ایگزامپل مونږ دا فایل دوباره والو او اوس دې کې مونږ د شارټ غونته کې یو فارموله درته ښیم. زمونږ نارملي په دې کې رنډم ټیکس پکاري نو هر وخت داسې لیکل یو ځای نه کاپي کول یا بل ځای نه دا لږ ګران کار دی نو دې وجې ورډ مونږ له یو اسانه طریقه راکوي. مونږ به ولیکو از ایکول ټو او RAND رینډ سټینډ فار رینډم. مونږ مایکروسافټ ورډ ته وایو چې ځان نه رینډملی څه ټیکسټ راواخله څومره ټیکسټ اوس د هغې تپوس کوي. دا مونږ داسې هم کلوز کولی شو چې مونږ کلوزنګ بریکټ واخلو نو بالکل دا زمونږ په کنټرول کې نه چې دې کوم ټیکسټ راکوي دا مونږ له راکړي. خو د دې نه علاوه دا مونږ کنټرول کولی هم شو. که فار ایگزامپل زه یم چې ما له 3 پیراګراف را او په هر پیراګراف کې دی 7 لاینز نو دا ما انټر کو دا مونږ سره 3 پیراګراف دي دا یو پیراګراف دی او بیا دغه شان دا دویم پیراګراف دی او سیملرلی دا دریم پیراګراف دی او په هر پیراګراف کې به 7 لاینز دي نو دا د خپل کنټرول مطابق اغوستی شو. بل د دې یو کمپینین فنکشن دی چې هغه مایکروسافټ ورډ سپورټ کوي هغې ته مونږ وایو لارم. ډېر مشهور دغه دی ټیکسټ ایډیټر دی فری مونږ له ټیکسټ راکوي او رینډم ټیکسټ راکوي او دا فریم دی که مونږ کمرشل یوز کو څه ریسټرکشن پې نشته. د دې مطلب دا دی 15 کالم یې راکوه او په هر کالم کې به 7 لاینز وي. دا مې انټر کو. د دې نه علاوه دا ټیکسټ چې به کمی دا به مونږ سره لیټن لینګویج کې نو که دا هم پکاري اوم ټیک ته او که نه دغه هم پکاري رینډم انګلیش کې هم ټیکسټ پکاري نو د هغې دپاره رینډ دی هغه خو تاسو ته مو وویل چې رینډ به ولیکئ او که فار ایگزامپل رینډم ټیکسټ اخلئ چې څونه دی راکوي هغه زموږ دپاره کافي دی. نو بیا ووایه چې
دغه کافي دی بس دا انټر کنده به ټکس درکي نور انشاءالله نن زه څه نه کومه بیا به دا زم چې دا لیکچر وړوکي او زه دې باندې سټوډنټ مکمل پریکټس کوي نو په دې وجه زه سټرانګلی انکریج کوم سټوډنټس ته یم چې په دې پریکټس اوکې مونږ خو نن څه خاص کار ونه کو خو دا چینل هغه کسان لپاره چې یا بالکل بګنري او یې مخکې نه ورډ یا ویلي او څه لږ ډېر ویلي او د هغې نه بعد هغه اډوانس لیول ته بوځي نو انشاءالله هغه سټوډنټس په موږ سره د ویډیو لیکچر ختمول نه مخکې سټوډنټ ته ریکویسټ کوم چې چینل سبسکرایب کړئ ویډیو خپل فرند سره شیر کړئ چې هغې هم ته پیدا والي او کایندلی لایک هم کړئ که چاته څه مسلې نو لاندې کمنټ باکس کې ولیکئ تھینک یو السلام علیکم